الله الرحمن الرحیم. سبق هفتم، کلی و جزئی کی بحث. بدی درس کے بعد دا کلی اور د جزئی تعریف کئی، ورسره د مفہوم تعریف پکئی. مفہوم دی ته وی ما حصل فی الذہن، جو شے ذہن میں آتی ہیں، کم چیز سے هم ذہن ته حاضر شي. نو دغه ته ویل کیږي مفهوم، مدلول، معنا. دا درې وانه الفاظ دا الفاظ مترادفه دي، الفاظ جدا جدا دي، خو د درې وانو معنا او مقصد یو دی چې کم سیز هم ذهن ته حاضر شي. نو دغه ذهن ته حاضر شده سیز ته ویل کیږي مفهوم، مدلول، معنا. او ذهن ته چې کم سیز حاضریږي د دې د حصول لپاره ډیر ذرایع ممکن دي. مثلا حواس خمسه، قوت شامه د بین کولو قوت، قوت باصره د لیدلو قوت، قوت ذائقه د سکلو قوت، قوت لامسه د ټش کولو قوت، اور قوت سامعه د اوریدو قوت. دا پنځو قوتونو سره انسان یو سیز ووري ذهن تراشي چې دا خو فلانه دی، یو سیز وګوري ذهن تراشي چې دا خو فلانه دی، یا دا یو سیز وګوري او پیژني چې بای دا تور دی یا سپین دی یا خړ دی یا زیړ دی. یعنی لیدلو سره هم، اوریدو سره هم، سکلو سره هم، مسکولو سره هم او ټچ کولو سره، د ټولو سیزونو سره هم ذهن ته یو د هغه سیز تصویر راځي، یو مفهوم راځي. نو ذهن ته چې بدی ذرایع سره کم سیز حاصل شي دې ته څه ویل کیږي؟ مفهوم، مدلول، معنا. دغه رنګ عقلی طور سره انسان ذهن ته سراشي، دغه مفهوم، مدلول، معنا ده. یو انسان آیات وریدو، حدیث مبارک وریدو، او دا حدیث مبارک مفهوم، د آیات مبارک مفهوم، مقصد ذهن ته راشي، یا د دین یو مسله ثابت شي هغه ذهن ته راشي. نو د ټولو سیزونو ته به د ټولو ذرایعو سره چې ذهن ته کم سیز حاصل شي، کم صورت، تصویر، مفهوم حاصل شي، دغه ته وی مفهوم، مدلول، معنا. دغه مفهوم په دوه قسمه دی، کلی اور جزئی. کلی کل طرف ته منصوب دی اور جزئی جز طرف ته منصوب دی. کلی دا هغه مفهوم ته وی چې بده کې شرکت ممکن وي، یعنی په خارج کې په کثیرینو باندې صادق راځي. بده کلی کې یو جزئیات ساته چې د کلی افراد په خارج کې موجود کېدل ضروری نه دي. کو افراد موجود وي او کو موجود نه، کو افرادو کې یو فرد موجود وي، کو دو موجود وي، کو درې موجود وي، اړو د سره موجود نه، هیڅ خبره نشته. په کلی کې د مفهوم عام کېدل ضروری دي. چې مفهوم عام وو او شرکت پکې ممکن وو، نو بس داسې لفظ ته به مونږ څه وایو؟ داسې مفهوم ته به مونږ وایو مفهوم کلی. کلی به ورته وایو. د دې مصنف رحمه الله مثال پیش کړی دی. مثلا آدمی، نو دا آدمی دا یو مفهوم کلی دی چې د دې لاندې ډیر افراد راځي. مثلا زید، عمر، بکر، عمر وغیرہ، دا تمام انسانیت د دې لاندې لیکل شي، دا د آدمی افراد دي. نو آدمی دا مفهوم کلی دی چې په کثیرینو باندې صادق راځي، نو دې ته ویل کېږي کلی. بل مثال وره لکه حیوان. دا حیوان دا مفهوم کلی دی، د دې لاندې ډیر شي افراد راځي. مثلا انسان، فرس، بقر، حمار وغیرہ وغیرہ. یعنی په مغ د ځمکه چې څومره زنده سرګرځي، څومره کو انسانیت په شکل کې دی او کو د حیوانانو په شکل کې وي، به هر حال چې حیات اور زندگی پکې موجود وي، د حیوان په افرادو کې داخل دی. نو ګوره په دې حیوان دا مفهوم کلی لري، په دې کې دا ټول انسانیت، ټول حیوانیت چې څومره پچا کې حیات زندگی موجود وي، زنده سر وي په مغ د ځمکه، دا ټول د حیوان کې داخل دي.
نو دا حیوان څه شو لکه دا مفهوم کلی شو. نور مثالونه لکه رسول، د رسول لاندې 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام دا داخل دي. نو دا رسول یو داسې مفهوم کلی لري چې په دې کې شرکت ممکن دی، په کثیرینو باندې صادق راځي. د کشان نبی د دیم ډیر شي افراد دي، 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام دا ټول د دې لاندې داخل دي. نو دا مفهوم کلی لري، په کثیرینو باندې صادق راځي. فرشتہ وګوره الله تعداد فرشتي دي د الله رب العزت په علم کې دي، د یو مخلوق په علم کې نشته چې څومره فرشتي دي. نو دا فرشتہ یو داسې مفهوم دی کلی چې دا ټول فرشتي څومره چې د الله رب العزت په علم کې دي د دې ټکی لاندې راځي. نو دا فرشتہ مفهوم کلی دی. د کشان یو څو مثالونه نور دي لکه واجب الوجود. واجب الوجود دا هغه ذات ته ویل کېږي چې داغه موجود کېدل ضروری وي، چرته به هم عدم زوال ناراضي، چرته به هم عدم زوال ناراضي. نو دا واجب الوجود د مفهوم په اعتبار سره ګوره دا عام دی، د کې شرکت ممکن دی، خو لیکن د توحید د عقیده په وجه او د مسلمانیت په وجه د اسلام په وجه باندې زمونږ د عقیده ده چې په حقیقت کې صرف اور صرف واجب الوجود ذات چې دی هغه رب ذوالجلال دی. بدی صفت باندې صرف یو ذات موجود دی چې هغه باندې چرته هم زوال ناراضي، چرته هم دغه اختتام نشته، نه ورله ابتدا شته نه ورله انتها شته. نو بدی صفاتو باندې موصوف ذات په حقیقت کې صرف وحده لا شریک د الله رب العزت ذات دی. دا الله رب العزت ذات نه علاوه چې دا څومره کائنات دی دا ټول ممکن دی، یعنی ممکن الوجود په درجه کې دی، او رب لا یزال چې کم دی هغه دا واجب الوجود په درجه کې دی. خو لیکن کوګور دا واجب الوجود د کې شرکت صرف ممکن دی، یعنی مفهوم اعتبار سره دا عام دی. خو لیکن ما راته وویل چې د اسلام په وجه اور د عقیده توحید په وجه د قرآن او د حدیثو په وجه حقیقت کې هم د کشانته ده چې په خارج کې واجب الوجود ذات صرف اور صرف رب لا یزال، بس باقی دا ټول کائنات ممکن الوجود دی. باقی یو فرد هم نه پہله تیر شوی نه واجب الوجود، نه اوس نه براشي، بل صرف وحده لا شریک ذات رب ذوالجلال دی. ورسېده نو دا د مفهوم دا د مفهوم کلی یو بل مثال شو. دویم مثال وره قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي ملء الارض ذهبا، د ځمکې برابر سونا چې دا ټول ځمکه څومره ده دا ټوله د سونې نه ډکه شي. نو ګوره دا ملء الارض ذهبا دا ټول ځمکه د سونې نه ډکېدل دا یو مفهوم کلی لري. الله رب العزت قادر دی کنه چې ډکېږي؟ بالکل. نو مفهوم کلی لري یعنی امکان شته، خو لیکن خارج کې دسې موجود نه دي چې ټوله مخ ځمکه چې څومره ده روی زمین دا د سونې نه ډکه شي، دسې مونږ لا نه دي لیدلې، خو لیکن امکان درجه کې خو شته که نه. نو دا مفهوم کلی لري. دریم مثال خاتم النبیین، د ټولو انبیاو د پاره خاتم اخیری نبی. نو دا داسې یو لفظ دی چې دا مفهوم کلی دی، شرکت پکې ممکن دی، خو لیکن به حیثیت مسلمان د قرآن او د احادیثو پرانا کې د اسلام پرانا کې زموږ عقیده څه ده چې د دې لفظ مصداق په خارج کې صرف اور صرف یو فرد دی، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دی، بس بل نبی راتلو والا نشته. خو لیکن مفهوم اعتبار سره دا عام دی. نو دا هم یو کلی مثال شو. څلورم مثال ما راته وضاحت هم کړو لکه رسول، نبی، فرشتہ وغیرہ. بل مثال لفظ شمس، نو دا الشمس، القمر دا مفهوم کلی دی. ولی مفهوم کلی دی؟
اگر چې په خارج کې د دې مونږ ته یو فرد ښکاري یو شمس دی یو قمر دی، خو لیکن الله قادر دی د دې په مثل پیش کولو باندې چې بل پیش کی. نو کو چرته هم د دغه په شکل صورت کې بل هم د دې جسم په شان یو نور روزي، نو هغه ته هم شمس ویل کېږي، بل نوم به ورته نه ویل کېږي. کو بل روزي نو هغه ته هم شمس ویل کېږي. لکه حدیث مبارکو کې دې طرف ته اشاره ده د قیامت ته نږدې نور د دې نور پشان نور سترګې به هم روزي، د دې نور پشان نو هغه ته به هم شمس ویل کېږي، ته بل نوم نه ویل کېږي. نو ګورم مفهوم اعتبار سره عام شو کنه، په ډېرو شموس باندې په ډېرو نورونو باندې د شمس اطلاق کېږي. نو دغه اعتبار سره الشمس والقمر څه شو لکه مفهوم کلی شو. نو خلاصه دا وروته او مقصد دا وروته چې بای د کلی افراد موجود کېدل ضروری نه دي، بلکې د کلی مفهوم عام کېدل ضروری دي، چې مفهوم عام وي بس دا به کلی وي. اور جزئی چاته وای؟ دا هغه مفهوم ته وای چې بده کې شرکت ممکن نه وي، یعنی صرف په یو خاص سیز باندې دا صادق راځي. یو خاص سیز کله او ویني او ذهن ته دغه تصویر راشه ته تبسوي جزئی، چې دغه خاص تصویر سره د بل چا تصویر نه راځي. در دې پورې چې دوه جوړوا ماشومان پیدا شي، نو اکثر دا جوړوا د سی چې دا په ظاهره باندې دوانه یو شانتي وي، خو لیکن دې ته ما به الامتیاز د صفاتونه بکیوي چې خامخا د هغه صفت په وجه باندې دا یو ماشوم د دې بل نه ممتاز وجودا وي. د دې وجه نه یو له جدا نوم کې دی بل له جدا نوم کې دی، او مور او پلار پیژني چې دا غفلانې دی او دا پکې فلانې دی. صحیح شو. نو جوړوا چې کم ماشومان پیدا شي نو اکثریت اعتبار سره څوک هغه دوانه یو شانتي وي، خو لیکن خامخا پای کې داسې صفات موجود وي چې دغه صفاتو په وجه باندې دوی دوانه د یو بل نه جدا کیدي شي. نو دته ویل کېږي جزئی. مثلا زید، نو د اصل وضع اعتبار سره چې دا نوم د چا د پاره خودل شوی، نو دا زید چې کله ذکر شنو عقبته مراد وي بل بته مراد نه. لکه وای مولانا طارق جمیل صاحب، طارق جمیل، نو زین ته ګور اوس مولانا طارق جمیل صاحب راځي، حالانکه طارق جمیل د ډیرو خلکو نوم کې دي شي. نو د اصل وضع په اعتبار سره ته مولانا طارق جمیل صاحب هم مراد دی، د اصل وضع په اعتبار سره ته ابل هم مراد شو. نو جزئی دی ته وی چې په یو خاص معین چیز باندې صادق راځي. یو فائدې په شکل کې د تیوبل ټکویم قانوني شکل کې وره. جزئی لفظ مونږ ویل کله کله په هغه افراد باندې صادق راځي چې هغه کې شرکت ممکن نه، یو خاص هیئت یو خاص شکل باندې موصوفي اته جزئی وای کنه. خو کله کله یاد ساته جزئی هغه افراد ته هم ویل کیږي چې د یو کلی لاندې راغلي وي. اگر چې د کلی لاندې چې کوم افراد راغلي دي عام حقیقت کې کلی وي، خو لیکن د کلی لاندې راغلي بدیغه نسبت وته جزئی اضافي هم ویل شي. لکه ګوره حیوان دی، دا یو کلی دی، د افراد کو ګوره انسان، فرس، بقر، حمار وغیره دی، خو لیکن دا انسان اگر چې د حیوان لاندې راغلی خدا ځان له حقیقت کې یو کلی دی. صحیح شو. دا فرس اگر چې د حیوان لاندې راغلی او حقیقت کې یو کلی دی، بقر، حمار د حیوان لاندې راغلی او حقیقت کې کلی دی، خو لیکن د دې لاندې راتلو په وجه باندې د تسویل کېږي د انسان، فرس، بقر، حمار وی دا د حیوان افراد اور جزئیات دي. ګوره جزئیات وته ویل شوی دي. صاحب کتاب هم دک شانته وی جیسے کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے وہ اس کے جزیات و افراد کہلاتے ہیں. ګوره دې تم جزیات ویل کیږي چې د یو کلی لاندې راغلی اگر چې هغه کلی دی، خو لیکن د کلی د لاندې راتلو په وجه باندې ته هم جزئی ویل شي. دوه قسمه، نو یو حقیقتا جزئی دی لکه زید، او یو ته وی جزئی اضافي چې د یو کلی لاندې راشي. اخذ تحت الاعم. دویم قانون وره، لکه څنګه چې اسم علم یعنی یو خاص سیز نوم زید، عمر، بکر
څنګه چې دا جزئی لاندې داخل دی همدک کشان اسم اشاره اسماء اشارات چې دي دا هم جزئی لاندې شامل دي. دا لکه مثال وره ذالک الکتاب وہ کتاب. ذالک الکتاب معنا موږ دغه څه کوو یا کتاب. نو ذالک الکتاب دا ذالک اسم اشاره ده. نو ګوره کو الکتاب هم ځان له ویلو کتاب نو نکره په هر کتاب اطلاق کی دي خو چې ذالک الکتاب معنا راغلو مثلا یہ کتاب یا وہ کتاب نو خاص شو کنه اشاره چې وسره شو نو خاص شو. اوس بل کتاب ته مراد نه لري چې ما دا یو کتاب نو اوس بل کتاب مراد نه دی. نو اسم اشاره سره هم سکیږي الکا سیز د جزئی په زمره کې داخليږي. دک کشان اسم نکره کلی اضافت ال الجزئی یو اسم نکره دی او مفهوم کلی دی خو چې کله جزئی ته اضافت وشي نو اسم نکره کلی هم د جزئی په زمره کې داخل شي. مثال په تور باندې کتابن اسم نکره دی کنه او کلی هم دی. کتابن چې مول د دنیا په هر کتاب باندې اطلاق کیږي خو چې کله جزئی ته اضافت وشي کتابک نو دا کاف ضمیر دا ضمایر هم سدي مخاطب ضمیر دی جزئی دی. نو چې کله د اسم نکری کلی اضافت وشي جزئی طرف ته نو دغه اسم نکره کلی هم د جزئی په زمره کې داخل شي لکه کتابک. دلته د کتاب اضافت کاف ضمیر طرف ته وشو نو کتاب اسم نکره کلی خو اضافت جزئی ته وشو نو اوس دلته دا هم خاص یعنی تخصیص معنی پکې پیدا شو چې ستا کتاب نو د نور خلقو کتابونه تی وتل خاص شو کنه نو دا سه اسم به هم د جزئی په زمره کې داخل وي. دک کشان په حرف ندا سره هم دغه لفظ د جزئی په زمره کې داخليږي. لکه مثال په تور دی رجلن دا اوس نکره دی او مفهوم کلی لري د دنیا په هر سړی باندې د رجل اطلاق کیږي خو لیکن چې کله په یا داخله شو یا رجلو یا رجلو نو اوس خاص سړی مراد شو یا رجل او سړیا نو دلته اشاره ورته شوې ده نو دلته خاص شو نو دا هم د جزئی په زمره کې داخل شو. الکه په پوه شوې که نه دغه سبق شو.